الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقرا فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. دو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی د پاره او دی مشرک قوم قریشیانو ته د زورنی ورکولو د پاره الله رب العزت د پیغمبرانو علیهم السلام واقعات او قصص مختصر طور باندې ذکر کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه ته تسلی او ټکور حاصل شي او مشرکانو ته یره ورکی. نو الله فرمایي کذبت ثمود بالنذر، نسبت د دروغ کړو قبیله د ثمود بالنذر بالانذارات. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، پس اویل دی خلقو دی قبیلی سمود آیا یو انسان زمنگنا نتبعه منگ داغ تابیداریو کو انا اذن لفی ضلال وسعر، یقینا یوبا منگ پا دی وقت کے فی ضلال پا یو خطا کی با منگ پراتیو، غلطی کی بپراتیو، و سعورین و پلیونتوب کی بپراتیو. دا خو بلوی لیونی، دا قوم بلیونی چې دا یو تن دا ټول قوم تابیداری کوي او دا ټول قوم په یو سړی پس روانیږي. القی علیه الذکر، آیا رواچولې شدتا نازل کړې شو په د باندې وحی من بیننا زمونږ د منځ زمونږ پر ایمنس کې خو ډېر لوی لوی غټایټ او ډېر لوی لوی اشراف او د قوم مشران موجودو. داسې نه ده بل هو کذاب اشر، بلکې دا کذاب لوی دروغجن دی او اشر متکبر دی. د اشر معنا ده متکبر. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. الله فرمایي زرد چې دا قبیله به پوه شي سبا تا، نو سبا نه عذاب سبا والا او د غدن مراد قیامت دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دا غد دی مراد دی، غد سبا. زرد چې دوی پوه شي سبا لا من الکذاب الاشر، چې څوک لوی دروغجن او څوک ډېر لوی متکبر. انا مرسل الناقة فتنة لهم، یقینا لیگون کی منگا اوخی لرا فتنة لهم، ازروی احتبار و امتحان د دوی دپاره. فرتقبهم، انتظار کوا د دوی په باره کې، او واصطبر په دې اذیتونو تکلیفونو باندې پیغمبر صبر کوا. ونبئهم، او خبر کدا پلیت قوم چې ان الماء قسمة بینهم، یقینا اوبو دا په تقسیم سره دی په منځ د دوی کې. کلو شرب محتضر، هر وار د اوبو ته به حاضري کېدی شي. فتنادوا،
دې قبیلې آواز وکړو صاحبهم هغه خپل بدماش ته چې قدار زوی صالح و پتعات وه پس هغه توره راواګسته دا اوښې راونیوله فعقره پس حلال یې کړه او هلاک یې کړه فکیف کان عذابي و نذر وګوره څرنګ یو زمونږ عذاب او څرنګ یو زمونږ یرول زمونږ انذارات انا انصرنا علیهم صیحة واحده پس راولېږله موږ په دې باندې یو آواز فکانو کهشیم محتضر نو شو دوی په شان د هغه تورو وښو وچو د ګاړۍ باندې ولقد یسرنا القرآن للذکر وهل من مدکر یقینا آسان کړی موږ قرآن لره د پاره د پند او نصیحت اشترې څوک پند او نصیحت حاصلونکي دا ترجمه وه سمود د قبیلې نوم دی ځکه ورته فعل مؤنث شو چې سمود ماول دی په تعویل د قبیلتون سره نو کذبت سمودو نسبت د دروغ کړی و سمودیانو یعنی قبیلې د سمود بالنذر او تکذیب یې کړی و په هغه یرونکو باندې خو دلته مفسرین د نذر جمع د نذیر نالی بلکې د نذرو نه مراد انذارات او مواعظ اخلي نسبت د دروغو کړی و قبیلې د سمود هغه وعظونو ته هغه انذاراتو ته هغه یرو ورکولو چې حضرت صالح علیه السلام ورکړی وي ویل دا دروغ وي او الټه دا خبره وکړه په کالو دې قبیلې وویل چې ابشرم منا آیا یو انسان زمونږ نه واحدا چې هغه یکتا دی نتبعه موږ د هغه تابعداري وکړو دې کې څو خبرو ته ګوره اشاره ده ابشرم منا دا پیغمبري دومره ښکته راله چې الله انسانان پیغمبران کوي که الله زمونږ اصلاح مقصد وي نو په رښتیا به یې راته رالیږلی دا سوالونه به قریشیانو به کول نا بشرم منا یعنی دا همیشه دپاره باطل پرستو قومونو د انسان نه پیغمبر سازېدل دا د عقل نه بعید ګڼلی دي خو کاڼې او بوټې او سلې هغه که د الله رب العزت سره شریکوي نو هغه یې په دماغ کې نه راځي دا وایي کاڼې به څنګه خدای شي سلې ونه به څنګه خدای شي انسان پیغمبر نشي سازېدلی او ګټ او بوټې او قبر دا خدای سازېدی شي دوی پر عقل دي توف وي او بیا زمونږ پر قبیله کې یو سړی راپاسي موږ ته او واحدن د واحدن معنا دا ده د ده داسې غټه قبیله هم نشته په موږ کې د لوی قبیلې خاوند هم نه دی یکتا سړی دی لویه کومبه هم نشته چې ګینې وروڼه دي او پلار دی او تربوران دي هېڅ نشته واحدن یو کس دی یو او کله یو کسي خو د مال او د دولت په وجه او د جاه و جلال په وجه باندې هغه یو ګڼ شمېرلی کېږي هم د ده نشته نتبعه د داسې یو سړي موږ تابع شو صالح علیه السلام یادوي دی وایي موږ ته چې زه تاسو ته الله پیغمبر رالیږلی یم ټول زما تابعداري وکئ که زما تابعداري نه کوئ نو تاسو به په لویه ګمراهۍ او لیونتوب کې یئ او تاسو ته به عذاب درکړي نو دوی وایي نه دا لیونتوب نه دی دا ګمراهي او خطاوالی نه دی خطاوالی بدای او لیونتوب بدای چې ټول قوم په یو وړوکي هلک پسې نیت وتړي انا اذن یقینا موږ په دې وخت کې که د یو صالح تابعدار شو لفی ضلال یو به موږ په خطا کې لتر ضلال معنا ده خطا و سعر ای به موږ په لیونتوب کې سعر لیونتوب او جنون ته ویلی کېږي عبدالله زوی د عباس سعر ترجمه کوي په معنا د لیونتوب باندې موږ دا قوم به بیا ګمراه قوم یو او دا قوم به موږ لیونی قوم حسابېږو
چې موږ نه یو فرد راپاسي او دعوه وکړي او موږ ټول د هغه تابع شو او بیا که خامخا الله زموږ اصلاح کولی نو زموږ پر قوم کې مشران موجود وو سپین روبي مالدار سرمایهدار د جاه و جلال خاوندان نو بیا الله په موږ کې هغه ته پیغمبري نه ورکوله نو صالح ته یې ورکړه اُلقي الذکر علیه آیا نازل شو په ده باندې وحی من بیننا زموږ د منځ نه حالانکې په موږ کې څونه لوی خلک موجود دی بل داسې نه ده پیغمبري نشته وحی نشته هو کذاب اشر دا صالح لوی دروغجن دی او اشر معنی متکبر دی د اشر معنی شری نه د اشر معنی دا متکبر د اشر معنی جنګ کوونکی نه دی چې شری ورته خلک مونږ په پښتو کوي پلانې ډېر لوی شری دی شرونه کوي شر موږ پښتانه دی جګړې ته شر وایو شر یې وکړو پلانیانو نو چې څوک یې کوي هغه ته اشر وایي دا هغه اشر نه دی دلته د اشر معنی عربي ده په معنا د متکبر باندې دی دا ډېر لوی متکبر دی ټول قوم په خپله لار را روانوي دونه پوخنیټ دی چې دا خپل قوم او مشران او د لوی لوی سپین روبي په ځان پسې روانوي ډېر متکبر دی الله فرمایي سیعلمون غدا من الکذاب الاشر تاسو په ګریمر کې دا خبره زده کړې ده د نحوې چې سین د شپږو معناګانو دپاره راځي دلته په معنا د استقبال قریب باندې هم راځي زردا سباله او دا په معنا د خامخا باندې د تاکید دپاره هم سین راځي سیعلمون غدا زرده چې پویه بشي سباله یعنی په آخرت کې خامخا به پوه شي سباله په څه باندې به پوه شي من الکذابو څوک لوی دروغجنو آیا صالحو که د هغه قوم او الاشر او څوک ډېر لوی متکبرو آیا حضرت صالح متکبرو العیاذ بالله او کنه دا قوم ډېر لوی متکبرو چې د الله د پیغمبر نه او د الله د وحی نه ځان غټ ګاڼه او بیا الله فرمایل انا مرسل الناقه دوی مطالبه وکړه صالح علیه السلام نه چې ته د پیغمبرۍ دعوه کې نو پیغمبرانو معجزې وي نو ته یو معجزه موږ ته ښکاره کړه نو څه غواړئ به دې کمر نه چې د لسو میاشتو بلار به اوښه پیدا شي او لنګه شي به دا غواړو هر صالح علیه السلام 2 رکعته مونځ کوي او بیا الله رب العزت ته سوال کوي او دا کمر باندې داسې زلزله راځي او کمر شلیږي او د هغې نه د لسو میاشتو بلار به اوښه پیدا کېږي او بیا لنګېږي او دومره پی کوي چې د ټول قوم کار پې کېږي د ټول قوم کار پې کېږي بس اوښه پیدا شو خدا د الله قانون دی ور یاد ساتئ چې کله یو قوم د پیغمبر نه معجزه وغواړي او دا معجزه راشي او دا قوم د هغې نه وروستو ایمان نه راوړي نو بیا دا قوم الله په دنیا کې نه پرېږدي انا مرسل الناقة یقینا لیږونکي وو موږ اوښې لره الله وایي موږ اوښه راولېږله کمره مشره اوښه مو له راویسته او دا د څه دپاره مو راولېږله فتنة لهم دا امتحان و د دې قوم دپاره فرتقبوهم انتظار کولی دوی اوس به تا ته پته ولګي واصبر او صبر کوه په اذیتونو تکلیفونو د دوی باندې اوس ناشنا کار دا دی چې اوښه د معجزې اوښه ده نو مهیبه ده څنګه چې اوښه راښکاره شي د قوم تمام مالونه منډې کي د اوبو ګودر دی چې اوښه پر هغه هلکه کي د هغې یو څاروی نشي تللی جګړه ساده شوه زمونږ د اوښې د لاسه زمونږ څاروي ټول دغه شو د تندې نه مري نو الله پاک صالح علیه السلام ته ویلي چې تقسیم وله وکړه یو ورځ به اوښه ځي د اوبو ګودر ته اوبه به څکي او بله ورځ به اوښه نه ځي او ټول د قوم څاروي به ځي تقسیم شروع شو هر یو به خپل
وار او نمبر ته به ګوري او هغې ته به حاضري کوي. بس دا اوبه تقسیم شوې. فرمایي الله ونبئهم اے صالحا خبر کدې قوم لرا چې ان الماء قسمت بینهما یقینا اوبو تقسیم دی په منځ د دوی کې، یو ورځ وار د اوښې او یو ورځ د ټول قوم د څارو. کل شرب هر وار ته، شرب چې په کسرې د شین سره شي نو د اوبو وار ته وایي. کل شرب هر وار د اوبو محتضرن هغې ته به حاضري کیدی شي. اوښه به په خپله ورځ باندې حاضري کوي اوبو ته او د قوم څاروي به په خپله ورځ باندې به حاضري کوي اوبو ته. بس مسله به حل شي. مسله هغې چېرته حل کوله؟ خو یو بدطینته قومو، پلیت قومو، شیطان د هغې دماغ مسخه کړي وو، مشرکان او کافرانو هغې چېرته خبره سازوله. بس یوه زنانه ده بدکاره او ډېر مالونه دي او د هغې یو انډیوال دی قدار زوی د سالف هو. دا قدار دته اشک سمود وی. په سمودیانو کې انتهایی بدبخته انسان، دا ډېر لوی بدماش و پکې. دغه انډیواله په دې بدماش پسې راله او ورته وویلې چې د دې اوښې د لاسه زما مال ته ډېر لوی تکلیف دی، نو دا وجل غواړي. نو بس هغه راپاڅېده او په ټول قوم باندې وګرځېده او د ټول قوم نه رای واخیسته چې دا اوښه مړه کړم. حتی چې مفسرین وایي پردهنشینو زنانو ته په پردو پسې ورننوته او په پردو کې ورته دننه ویل مړی کړم. ټولو بالاتفاق ویل چې مړی کا. نو هغه توره راواخیسته. نو فنادو، ځکه نسبت تمام قوم ته وشو، فنادو جمع ده. فنادو پس آواز وکړه دې قومو صاحبهم، هغه خپل بدماش ته چې قدار زوی د سالف و، آواز یې ورته وکړو څنګه راشه د دې اوښې نه خلاص کا، راشه. بس هغه راغی. فتعاطوا، بس دا اوښه راونیوله، تورې راواخیستله. فعقره، پس زخمی کړه دې لره، یعنې حلاله یې کړه، اوښه یې مړه کړه. فکیف کان عذابي ونذر، وګوره څرنګه یو عذاب زما او څرنګه یو یرول زما. هغه د عذاب بیان دا دی، څه عذاب پرې راغی. انا ارسلنا علیهم صیحة واحده، یقینا راولېږله موږ په دې قوم باندې آواز یو د جبریل آواز راغی، راکوشو چغه یې کړه، په دې چغه وویستله او د ټولو حرکت قلب وشو او هټ پیل وشو. دا هټ پیل دی. فکانو کهشیم محتضره، پشو دوی په شان دغه تورو وچو ریزې شو وښو د ګاړې باندې. ګاړه پېژنئ؟ محتضر ګاړې ته وایي. خلک پخوا چې به چا ګډې ساتلې او بزې به یې ساتلې، نو د شپې دپاره به یې کیړ تاو کو د هغې نه، واښه به پکې اومو او غني به پکې اوم وي، او دا د شرمخانو نه او د سباعو نه د ګډو او د بیزو د ساتلو دپاره، بلکې د غلو نه هم د ساتلو دپاره، او بلکې د دې ګډو بیزو نه د خلکو د فصلونو د ساتلو دپاره هم دا ګاړه خلک سازوي. او دا لږه زمانه مخکې اوس هم چې په کوم ځای کې شپانه دي، هغې د خپلو کورونو خواته د خپلو ګډو دپاره ګاړه سازه کړي. هغې ته په عربۍ کې محتضر وایي. نو هغه واښه په دې کیړ باندې دا خلک ورچوي، هغه وچ شي، نو دا ګړي هغه کرپوي، او چې کرپوي نو سی رالویږي، د پاسه پېښ پېږدي او وچي نو ریزي شي. د هغې سه تشبیه الله ورکوي. دا بدماش قوم څنګه شو؟ کهشیمن، په شان د هغه تورو وچو وښو
ریزې ریزې شوې په خپو د ګډو د بیزو باندې. دا ټوله ترجمه کې پرته ده. دې چې قرآن باندې ځان پوه کړو تا ته به داسې ځلی دا خپلې معناګانې بیا او که خواري مو کړه او کله چې یو ورځ په کابل کې او بل ورځ په پاکستان کې او بل ورځ په کالاب کې یې نو څه ووایم نو چې داسې وړی شړی شي بیا څه بېکاره وخت راغی. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یقینا آسان کړی دی موږ قرآن د پاره د وعظ او نصیحت او یادولو. ایشترې څوک وعظ قبلونکې کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیهم حاسبا الا آل لوط نجیناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. دا بل واقعا الله تسلی د پیغمبر اسلام او د تخویف او د یرولو د قریش و مشرکانو د پاره واقعا د قوم لوط ذکر کوي. نو فرمایي کذبت قوم لوطین نسبت د دروغو کړی قوم د لوط علیہ السلام بالنذر په هغه انذاراتو مواعظو او نصیحتونو باندې. دا قوم مؤنث دی په عربی کې دا قوم لفظ مؤنث دی ځکه ورته کذبت صیغه نمبر 4 استعمال شوه. فعل فعلا فعلو فعلت څویمه صیغه ده څلورمه ده د واحد مؤنث صیغه ده. ته ورته وګوره لاندې ته څه وایې چې دا میزان موږ دې دپاره وایو څه دا میزان موږ ته قرآن دا اینه ده دا به تا ته د الفاظ پړقوي. کذبت قوم لوطین نسبت د دروغو کړی قوم. دا د دغه یو ځای کې دا ولي خان چې دا ډېر زیات دغه و حاضر جواب یو د بلا بچې نو ده یو ځل چېرته په اردو کې دا کو نو قومي دا کړی و دا مذکر ویو په اردو کې نو هغوی په اعتراض وکړو چې تا خو دا غلطه وویله ویل ولې ویل قوم مؤنث وي ویل ستاسو قوم مؤنث وي زما قوم مذکر دی ویل پوهېږي په دې باندې که کذبت قوم لوطین نسبت د دروغ کړی و قوم د لوط علیہ السلام لوط ته بالنذر په هغه یرونکو باندې یعنې بالانذارات ترجمه مفسرین کوي د نذر نه مراد انذارات او مواعظ دي په هغې باندې. انا ارسلنا علیهم حاسبا یقینا راولیږه موږ په دوی باندې یو عذاب کاڼي شتونکی. حاسبا دا معنا حجرا او حاسبا هغې عذاب ته وایي چې هغه کاڼي ولي. الا آل لوط مگر کورنۍ د لوط علیہ السلام د آل لوط نه مراد پیغمبران علیهم الصلاة والسلام د پیغمبرانو علیهم السلام بچی او د هغې سره مؤمنان هغې ټولو ته آل لوط وایي. نجیناهم بسحرنا خلاص کړو موږ د لوط علیہ السلام او دغه کورنۍ لره بسحر لږ غوندې مخکې د سبا د ختلو نه لږ غوندې د سبا د ختلو نه مخکې. سحر موږ په پښتو کې دې ته وایو چې سړی لمونځ وکړي بیا چې او ته ځان برابروي او یا بیا وده کېږي زه مدرسې ته چې څه وخت لاړم خیر دی څه خبره اړو شته دی نه پوهېږئ په دې باندې که نه. نو دا موږ پښتانه دې ته سحر وایو خو سحر په قرآن او په حدیث کې سحر د سبا د راختلو نه قبیله طلوع الصبح الصادق د دې نه لږ غوندې مخکې یو څو منټه ډېر قیمتي دي چې په دا وخت کې سړی راپاڅېدلی او الله ته جاړي او د خپلو ګناهونو معافي غواړي او د خپلو کمو معافي غواړي نو دا ډېر قیمتي ټیم دی. وبالاسحار هم یستغفرون
د نیکانو صالحانو صفت چې قرآن ذکر کړی نو وایي وبالاسحار او په وخت سباونو کې الله نه د خپلو ګناهونو معافي غواړي. او په دغه حدیث کې راځي په دغه وخت د سحر کې الله رب العزت دې لړن اسمان ته راځي. څنګه راځي؟ څنګه چې د هغه شان صلاح کې موږ ته پته نشته، خو آواز کوي شته زماري بندګانې کې څوک چې څه غواړي او ورکم ورته، څوک شته چې زما بندګانو کې چې ما نه څه غواړي او ورکم ورته. او دې وخت کې تا لاسونه نیولي، ولې به الله تعالی علم نه درکوي، تقوا او پرهیزګاري به نه درکوي، عیش او آرام به ولې نه درکوي، صحت به ولې نه درکوي. ځکه وایي نجیناهم بسحرنا، خلاص کو منګه دې د لره او د ملګرو لا په وختي سحر د سبا د خطو نه مخکې، نعمتا من عندنا، دا او نعمت د جانب زمونږ نه، کذالک نجزی من شکر، دقسې بدله ورکوو موږ هغه چاته چې هغه قدر کوي د نعمتونو زمونږه. الله وایي چې زمونږ د نعمتونو څوک قدر کوي موږ ولې هم دقسې ورکوو. ځکه وایي اوس لوط علیه السلام داري مفسرینو لیکلي دي بار د اوبو یو ګاټ دی، د غرمې ټیم دی، اوس 11 کسان هلکان راله هغه ځای په ابراهیم چې دي د ابراهیم علیه السلام نه چې رخصت شو نو بس هلته ورغله. چې ورغله نو اوس هلته څوک نشته، یو جینۍ هلته اوبه ډکوي. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې ای زنانه یا ای ماشومې ته لوط پېژنې؟ او ورته وایي خو زما باباجي دی. ښه ستا باباجي دی، لاړ شه ورته ووایه چې ستا میلمانه راغلي دي. بس هغه په منډه لاړه کور ته او پلار ته یې ویل چې داسې ډولي ښایسته هلکان دي 11 او وایي چې موږ د ستا د پلار میلمانه یو. لوط علیه السلام لاړه و ډېر په یو تکنیکي طریقه باندې د غرمې ټیم دی او میلمانې خپل کور ته محفوظ را دننه کړه، چا ونه لیدل. خو په کور کې د کفارو هغه مخبره ناسته وه چې د لوط علیه السلام بیبي وه او د قوم خور لور وه او د قوم په دې عمل راضي وه. په منډه باندې مجلس ته لاړه او ویل راشئ، ویل لوط نن داسې میلمانه راوستي دي لکه چې پرشتي. هغه رښتیا پرشتې وې، ویل لکه چې پرشتي. او دلته درندګانو مجلس پرېښو او رامنډې کړې د لوط علیه السلام په کور باندې. او چې لوط علیه السلام ولیده فوراً یې دروازه بنده کړه او هغوی راله په دروازه باندې شروع کړه، دروازه ماتوي او پر دیوالونو باندې راسورېږي. چې کله پر دیوالونو باندې راسورېدل شروع شو نو لوط علیه السلام وفرمایل، بل ځای قرآن کې راځي لو کان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید، کاش کې چې د مټ زور مې وی د مټ او یا یو مضبوطی قبیلې ته مې پشتي والی وی، نن مې در پس راوستې مردار کړي مې وی، پې افسوس دی. دې وجې نه حضرت رسول الله فرمایي زما پرور لوط ته خدای پاک رحمتونه نازل کی، به تقاضا بشریت دا خبره وکړه، کنی د الله نه رکن شدید بل کم دی، مضبوطه پشتي الله ده، خو به تقاضا بشریت د هغه نه دا خبره وشوه چې او آوي الی رکن شدید. او وی د دې وجې نه پیغمبر خدا وایي د لوط علیه السلام نه وروستو الله چې پیغمبر رالیږلی په مضبوطه قبیله کې رالیږلی دی. د دې وجې نه خو د رسول الله وسلم قبیله هاشم دا په قریشو کې مضبوطه قبیله وه. د دې وجې نه خو ابلیس دا خبره وکړه، ابلیس جن او ابلیس انس چې کومه رای باندې متفق شو په دارالندوه کې، نو هغه هم دا وه چې ټول د قریشو قبیلو نه یو کس راپاسي په یو ځل توره راواچوي او دا بنو هاشم د یوې قبیلې ټولو قبیلو سره نشي جنګېدلی. دا دې نه مړه زوروره قبیله وه، یوه یا دوه قبیلې ورته نشي ټینګېدلی، ځکه خو چا په پیغمبر خدا لاس ته شي اوچتولی. دې وجې نه
د دې نه وروسته وایي الله چې پیغمبران را لېږلي نو په مضبوطه قبیله کې را لېږلي دي چې دا ارمان بیا نه کوي نو ځکه وایي ولقد راودوه عن ضيفه یقې قسم دی یقینا مطالبه کړې وه د پلیتانو هود لوط علیه السلام نه عن ضيفه د میلمنو د ده چې دا میلمانه موږ ته حواله کا چې موږ کومه بدعملي او بدچلني کوو او ته ښه پوه یې په هغې باندې سترګې به نه پټې یعنې دې حده پورې چې لوط علیه السلام ورته وویلې چې په تاسو کې دا مشران زما دا لونه به له په نکاح باندې ورکم او په هغه زمانه کې د کافر او د مسلمانې نکاح کېده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د ابولهب 2 زامنو له خپل 2 لونه ورکړی وي خو کېدنې شوې وي او واده نه و شوی دا رقیه او ام کلثوم دی د هغه 2 زامنو له ورکړي وي عتبه او عتیبه هغه وخت کې کېده او دا یې معنا ده چې د قوم دا بیبیانې زما لونه دي دا الله ستاسو د خواهش دپاره پیدا کړي خپل خواهش په دې باندې پوره کوئ په هغې سترګې پټې وي ولقد راودوه یقینا مطالبه کړې وه دې پلیتانو هود لوط علیه السلام نه عن ضيفه د میلمنو د ضیف داسې لفظ دی چې یو ته م وایي او شلو ته م وایي بس چې دا خبره ده وکړه که نه نو جبریل را پاسېد چې او لوط علیه السلام ته چې لن یصلو الیک بل ځای قرآن کې لن یصلو الیک حضرت ته وایي تا ته نشي خوال راتلی موږ پرېږده موږ ستا د رب په رښتې یو لن یصلو الیک داسې نه وایي چې لن یصلو الینا دا قوم موږ ته نشي رسېدی وایي تا ته نشي رسېدی تا ته ضرر نشي درکولی او بیا راووت او دا وزر یې داسې چې ووو که نه به د ټولو دا سترګې په دې شګو په دې کاڼو باندې ړندې کړې او دا مرداران روان شو وی زی وی دا بیا دلته څه ساحرانې راوستي دي او ته صبر وکړه تاسو موږ وګورو تا خو موږ ټول ړانده کړو فتمسنا اعینهم پس ختمې کړې موږ سترګې د دوی د قرآن ته ګورئ فتمسنا اعینهم پس ختمې کړې موږ سترګې د دوی سترګې مو ړندې کړې جبریل وزر وو او ټول یې ړانده کړه فذوقوا عذابي ونذر پس اوسکئ عذاب زما او غیرول زما ولقد صبحهم او یقینا راغلی او دی پلیتانو ته عذاب بکرتن وقتی سهار دا عذابون فاعل د صبح دی صبحهم بکرتن راغلی او دی ته په سبا وختي کې دا بکرم سبا ته ویلی کېږي ته واته چې ورشې عرب درته وایي سبا به راشي بکره سبا له به راشي نو بکره وختي سهار ته وایي یقینا راغلی او دوی ته وختي سهر عذاب مستقر هغه عذاب مستقر چې هغه دائمو او متصلو د دنیا د عذاب سره عذاب د آخرت ته مسلسل بیا به روانو څنګه چې بیا عذاب شروع شو نو دا عذاب د آخرت د عذاب سره ټچ شو او هغې ته ورسېده وذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر یقینا آسان کړی موږ قرآن د پاره د پرو نصیحت فهل من مدکر آیشته دی چې کوم دی څوک پن حاصلونکې واخر دعوانا کوم کسان چې راځي ګوره ترجمه دا لازمي پیریډ دی ټول به حاضر کوي زه دې نه رجسټر لکه رجسټر والا دی حاضري عالم زه نور استادان هسې مجرۍ ناري زه علم زه به دې خبره کوم ګپ باندې لګوي زه شپې را روان شم راشم